سرور صاحب راځه فکر وکړو چې انتخابات کیږي، چمتووالی نیول شوی دی، وار څه برابریږي، خو دا انتخابات په دغه کاغذي تذکرې باندې کیږي یا د برېښنایي تذکرو خبره خو لا بیل جنجال دی، بیخي انتخاباتو نه بغیر هم جنجال دی. ټکنالوژي نه کارول کیږي، کارتونه لاړل باطل شو، کارتونه باطل شوي دي، تذکرې باندې که انتخابات کیږي دا به څه رقم انتخابات دي؟ دا ستونزمن به نه وي ځکه پخوا کارتونه او تذکره چا سره شته نشته، څه رقم وضعیت دی؟ دا ځواک څه چې دوی په پلان کې لري دا هغه تذکرې چې اوس موږ ته سره دي د ورقي تذکرې دا هغه نه دي، دا د الکترونیکي تذکرې له ادارې سره یو تړون چې د ټاکنو کمیسیون امضا کړی دغه پر بنسټ باندې به د انتخاباتو تر نیټې پورې د 10 میلیونه کسانو لپاره نوې تذکرې توزیع کیږي، هغه به همدغه ورقي تذکرې وي اما په یو نوي فارمټ باندې به وي او دغه لیکل به کمپیوټري وي چې هغه پروسه هغه لړۍ تر اوسه هم نه ده شروع شوې، هغه هم تر اوسه نه ده پیل. د دوی هدف په تذکرو باندې د موږ تذکرو څخه دوی غواړي بحث ور باندې وکړه. بیا هم په ټولیز ډول باندې کراس په دې باندې بحث وکړو چې دوی بالاخره یو سند خو باید وي چې دغه په بنسټ باندې دوی د ټاکنې ترسره کړي. نه دا خو یعنی نوې جنجال موږ نه خلق کوو دلته، اوس دا تذکرې به څه رقم توزیع کیږي. ما د فکر کوم چې پخوانه خلکو سره تذکرې شته دي، د ولس کالو کې خلکو تذکرې اخیستي پخوانۍ تذکرې دي، نه په اساس به کیږي. اوس که دا پخوانۍ تذکرې هم نه دي، تذکرې دا توزیع ممکنه دا څه رقم ارزوي تاسو؟ یعنی مخکې چې ما بحث باندې وکړ رشید صاحب په هغه باندې رڼا واچونه او هغه نور هم بحث انکشاف ورکړ، هغه دا و چې دغه چمتووالی په دې حد کې نه ده کوم حد کې چې دوی خلکو ته وعدې ورکوي. چمتووالی په دې حد کې نه ده، یعنی موږ د همدغه ولس یو برخه یو، د همدغه ولس همدلته یو او دې ولس حق دا نه ده چې موږ له مختلفو ادرسونو دوی ته باید دروغ ووایي. دروغ باید ونه ورسي ولس ته، که له هر لحاظه ویني، د اخلاقي لحاظه حتی د قانوني لحاظه ولس د دې حق لري چې هغوی سره باید معلومات شریک سي. دا معلومات اوس که څوک غلط په غلطه بڼه ورکړي دا دوی خیانت کوي او دا لازمه نه ده چې دوی ولس ته دروغ وایي. په حقیقت کې دا ممنو چې دا تذکرې توزیع کیږي، د تذکرو په اساس باندې انتخابات به څنګه وي؟ دغه نوې تذکرې خو داسې د ځواک صاحب که داسې په احتمال په فرضیه باندې لاړ سو، خو فرض وکړي چې موږ انتخابات وکړو ډېر شفاف انتخابات هر څه سم وي که نه، دا خو په دې داسې نه کېږي. خو هر شی یو زمینې ته ضرورت لري. ما په اول کې وویل چې ځینې نتایج دي چې هغه باید لاسته راسي او ځینې معیارونه دي چې هغه باید پوره سي، بیا موږ د انتخابات خوا ته ځو. د انتخابات په رابطه د ظرفیت په څنګ کې منابع هیڅ شتون نه لري همدا اوس، یعنی په دواړو کمیسیونونو کې هیڅ منابع دوی په اختیار کې نه دي. او زه حتی دا واضح ویلی سم که په داسې وضعیت کې چې فعلني د کمیسیونونه دي دوی ته که منابع په لاس کې ورکول کېږي دا خپله یو ډېر لوی فساد ته زمینه برابرول دي، ځکه چې ظرفیت نشته پکې. هغه طبعا هغه منابع یا دا د فساد کې مصرفېږي یا په داسې ځای کې مصرفېږي چې هغه لازمه نتیجه لاس نه راځي، ضایع کېږي. په دواړو صورت کې دا خیانت او دا فساد د جدي مخه باید ونیول شي. دغه په څنګ کې زه مطمئنه نه یم، مې په ډاډه ویلی سم چې کوم نیټه چې حتی دوی اوس د میزان په میاشت کې ورباندې فکر کوي تر هغه وخته پورې به هم دغه 10 میلیونه دغه ورقي تذکرې دا توزیع نشي. هیڅ امکان یې نشته، ځکه چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره او دې ته په کتو سره چې تر اوسه پورې هغه اداره چې دغه تذکرې توزیع کوي دوی دغه لپاره هیڅ تر اوسه دا پلان نه لري. منابع له هغوی سره هم نشته. دغه په څنګ کې دا ټریننګ ته ضرورت لري، دغه په څنګ کې دا ټیمونه چې دا باید جوړ سي، دا ټیمونه باید ولېږل سي ساحاتو ته او داسې تاسې نشئ کولی چې تاسو په مرکز د ولایت کې کښېنئ ووایئ چې موږ د انتخابات لپاره معیاري سند توزیع کوو چې دغه پر باندې تاسو باید رایه ورکړئ. دا تاسو نشئ کولی. تاسو باید په هر هغه ساحه کې چې حد اقل هلته خلکو ته لاسرسی مسؤول وي تاسو باید هلته لاړ سئ او دغه ټیمونه ستاسې لاړ سئ هلته دا توزیع ورته وکړي. که تاسې په 40 نقطو کې په افغانستان کې دا سند توزیع کوي تاسې عملا اساسي قانون نقضوئ، تاسې د ټاکنو قانون نقضوئ او تاسې د خلکو اساسي حقوق چې هغه په انتخاباتو کې ګډون ده او رای ورکول او انتخابېدل دي تاسې هغه نقضوئ. ملت سره یو فریب روان دی. زه دا غواړم ووایم چې ملت ته دوی باید رښتیا ووایي. ملت باید په دې څه چې واقعیتونه دي هغه باید ملت ته وویل سي. ستونزې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې ډېرې دي، یعنې له موجوده کمیسیونونو سره تګ په د موجوده وضعیت کې د انتخابات خواته
دا ډیر ستر خیانت ده. د دې مخه باید ونیول شي. کمیسیونونه د ظرفیت په لحاظ مشکل لري. مخکې تاسو ته د جمعیت او د هغو ونډه را یاده کړه. یعنې جمعیت دغه اوس هم په کمیسیونونو کې ونډه لري. په دغه فعلي کسانو کې د جمعیت غړي شته، اما هغه انشاب چې په جمعیت کې راغی یا هغه دوه ټوټهوالی چې په جمعیت کې راغی چې یو ټوټه په کابل کې پاتې شو، یو ټوټه اوس په مزار کې ادعا کوي، دغه ټول ستونزه ده. د مزار جمعیت اوس ونډه غواړي. کنې یعنې په صغار درته ویلی سم کسان چې یعنې له 10 کلونو راپدې خو د جمعیت عضویت لري، دا په دې کمیسیونونو کې شته. دا نوي هم نه دي او کسان چې همدغه اوس چې باید نه وای کنه، چې باید نه وای او متاسفانه داسې کسان حتی شته چې د جمعیت په نمایندګي په تیرو دغه د حکومت په جوړولو کې په دغه 50 معامله کې نمایندګي کوله، په مباحثاتو کې او په مذاکراتو کې د دوه ټیمونو تر مابین باندې و. هغه کسان اوس په دوه کمیسیونونو کې په عنوان د غړي حضور لري چې دا سری نقض د قانون د انتخاباتو ده او دا کسان صحیح د دوی به چیرې رسمي په نامه د جمعیت نه لیکل شوي، اما دا کسان 10 کاله په جمعیت کې وخت تیر کړی، عمل فعالیت کړی، دا کسان دغه اوس هم تصمیم نیونکي دي. نو دلته ستونزه د استقلالات د کمیسیونونو ډېره لوی ستونزه ده. ځینې وختونه ویل کېږي چې حکومت په ټاکنو کې مداخله کوي. زه غواړم دا بحث داسې راته وکړم چې حکومت په عنوان د تشکل، په عنوان د یو نهاد، دا په ټاکنو کې دونه ډېر زیات مداخله نه لري. زه حتی دا په صغر دا ویلی سم چې حکومت حتی د راتلونکي انتخاباتو د ښه تنظیم لپاره هېڅ اجنډا نه لري، نو هغه به د مداخلې لپاره څنګه اجنډا ولري؟ مداخله چې دلته کېږي ځینې حکومتي چارواکي داسې نه چې هېڅ انتخاباتو ته اجنډا ونه لري، یعنې انتخاباتو تر اوسه پورې خو همداسې معلومېږي چې حکومت خپل انتخابات اجنډا نه لري، هغه د مداخلې لپاره څنګه ولري؟ خو ستونزه چیرې ده؟ ستونزه دلته دا ده چې ځینې حکومتي چارواکي چې په لوړو چوکیو کې ناست دي، هغوی د خپل شخصي یا نهایت د خپل حزب لپاره په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا مداخله کېدای شي د انتخاباتو د کولو دپاره وي، یعنې نفوذ د خپلو خوښې نتایجو لاسته راوړلو، او دا احتمال هم شته چې د انتخاباتو د مخنیوي دپاره وي. مثلا که معاون د رئیس جمهور راځي، کمیشنران ارګ ته راغواړي او ورته وایي چې نجیب احمدزی لرې کوي، نو دا خو مداخله ده. مشخصا همدې ته راځم. همدغه کس تاسو یاد کړئ د ولسمشر دوام بسیار دا په انتخاباتو کې ډېر زغر مداخله کوي، اما د دې مداخله د حکومت له ادرس څخه نه ده، د دې مداخله د فردي مداخله ده او نهایت هغه حزب چې دی تړاو لري، چې د حزب چې دی نمایندګي کوي یا د حزب چې غړیتوب چې دی لري، د دغه حزب لپاره دا مداخله کوي. دا همدغه اوس لګیا ده چې په دواړو کمیسیونونو کې حد اقل د دارالانشا رئیسان باید دی راولي، یا د اقل هغه کسان راسي چې دته د کسان دي. مثلا دا ځکه لا تر اوسه پورې سرنوشت نه باندې د شکایاتو د کمیسیون د دارالانشا پروسه 8 میاشتې کېږي چې ځنډول شوې ده، فقط په دې خاطر باندې چې د ولسمشر د دوم مرستیال یو دستیار ده یا سکرټر ده، هغه د په دفتر کې ده، د ټوله هڅه کوي چې هغه کس باید راولي او د شکایت کمیسیون کې پایست د دارالانشا د رئیس معرفي کړي او لار ورته پیدا کړي او لار خو کار ورته کړی ده. یعنې هغه کار دی په دې شکل باندې مختبي. مخکې بشیر رشید صاحب موضوع ته اشاره وکړه چې دغه بې شرمي په ډېر بد حد کې ده. دا پروسه په دې حد کې ده چې هغه ښاغلی کمیسیون ته راځي، د غړو سره ګوري او هغوی ته وایي چې زه دلته راتلونکی یم، زه دلته راځم، زه تعینېږم په حیث رئیس دارالانشا، نو له خاطر راغلم چې تاسو سره وګورم. حتی د دارالانشا له ځینو رئیسانو سره ګوري او کوشش کوي هغوی ته ور وښیي چې زه ستاسو راتلونکی رئیس یم. دغه پروسه په دواړو کمیسیونونو کې په همدې شکل باندې روان ده. د ټاکنو په کمیسیون کې هم تاسو دا وګورئ، دغه پروسه به تر هغو پورې ځنډېږي تر هغو چې د ولسمشر دویم مرستیال خپل هغه کس ته یو زمینه برابروي. خو بیا هم تر هر څه پورې دا غواړم ووایم چې د هر چي لپاره تر اوسه یعنې مونږ دونه هم دا وضعیت داسې بحراني نه ده چې خلک بیخي ناامیده سي، بلې ځینې اقدامات ته ضرورت شته. ولسمشر نه جدي تقاضا کړو چې د خپل مرستیال د مداخلې مخه دې ونیسي، د نورو چارواکو مداخله په انتخاباتو کې لګیا د ملت تفریح ورکوي. مونږ داسې نه چې یعنې دا د دروغ امید ورکول دا یعنې داسې نه ده. دا ډېر ستر ملت ده ځواک صاحب، دا ستر ملت د ډېرو سترو کارونو وړتیا لري. مونږ ښودلې ده په تېرو وختو کې. اوس که یو دوه کسه راځي او متاسفانه دا وضعیت دونه کړکېچن کوي چې ټول ملت باید ځینې وډارسي، هغسې هم نه ده. دا هېڅ کسان نه دي او مونږ له تقاضا هم دغه ده ولسمشر دې په دې باره کې اقدام وکړي. دا د ولسمشر
یعنی د قانون اساسي د موادو پر بنسټ باندې د مکلفیت د تطبیق قوانین او نظارت لغنه دای باید په دې کې ډېر جدي وسی او د انتخاباتو پروسه څنګه چې رشید صاحب ویل دا یو پروژه نه ده، دا یو ملي پروسه ده. یو څو سیری دا سره ګډوډي دي ته باید هیڅ اجازه ورکړي. مله چې زمونږ وخت کم دی او بحث نور مسایل هم شته، په دې بحث نه کوو چې حکومت او ولسمشر دی چېرته. خو رشید صاحب دغه کمیسیون په دغه ترتیب باندې لکه څنګه چې سروري صاحب هم بیان کړ، حتی که انتخابات وم کې فکر وکړدار صاحب تذکره سم نه تقسیمېږي، دا ټول شیان چې دي په صحیح توګه نشي کېدلی، په یو ترتیب باندې به یو څه دا که انتخابات وکړي، دا انتخابات به د منلو وړ وي کاندیدانو ته، دغه به موږ ثبات خواته ویسي که بې ثباتۍ خواته به ویسي، دا به یو څه رقم انتخابات وي. دا د 2 کاله مخکې یو بحث پیل شوی و چې آیا دغه ټول ټاکنې کې یو ځای شي په کوم شکل به وي، لکه پارلماني، ولسوالي شوراګانې، ولایتي شوراګانې او ولسمشري ټاکنې، او که بیلې بیلې سره کې په کوم شکل باندې به وي. خو د بهرنیانو دا فشار و چې هغوی خپل هغه مالي اړخ ته کتل او بالاخره دغه سیاسي فشار یې کتل چې په ټول یو ځای شي، دا به ښایي په یو به جنجال له به خلاص شي. وروسته اوس وکړه چې دغه توقعات او غوښتنې په ډېر لوړه کچه باندې وي. نو تر کومه چې اوس خبرېږو یعنې خارجیان په دې باندې سلا شوي دي چې دا ټاکنې پارلماني ټاکنې باید کال ته ترسره شي تر څو د توقعات تر یو حده پورې ټیټ شي او بیا لږ زره فرصت ولري چې د ولسمشري ټاکنو لپاره تر یو حده پورې کار وکړي. نو دې نیمګړتیاو سره سره چې په کمیسیون کې دي که کال ته په هر ترتیب باندې چې وي باید د انتخابات وشي، نو دا به څه رقم انتخابات وي؟ اوس راځو هغه کومه کارخانګي چې موږ په غاړه درلوده افغانانو له بعده مرغه باید اعتراف وکړو چې موږ ناکام اوسلو. له ولسمشر نیولې، اجرا رئیس، کمیسیونونه، یعنې ټول هغه چې داخل خواهش چې په دې کې شامل وي ناکام اوسلو، ځکه چې په دغه 2-3 کاله کې دوی پوره کار ترسره نه کړ. نه په قوانینو کې اصلاحات راوستل، قوانین د اوس په نیمګړي دي، نه دوی هغه نور حقوقي پروژرونه ته انکشاف او وده ورکړله، هم د شرکاتو په کمیسیون کې هم د ټاکنو خپلواکۍ کمیسیون کې. بحث په امتیازاتو باندې ډېر راغی، معاشونه سره کم زیات شي، ښه موټر ولري، باډیګارډان پسې قطار وي، 2-3 موټر مخته 2-3 موټر وروسته، دفترونو باندې چې ښه دفتر ولري. ټکنالوژي بحث مخکې سروري صاحب اشاره وکړه چې سرچینې تاسو ورکړئ ولې د اصلاحات لپاره هلته یا د کنټرول لپاره میکانیزم نه لري، بیا هغه د آیپاټونو موضوع مطرح کېږي چې بازار کې قیمت په $200 او واخیستل سره له $500 نه پورته د 100,000 افغانۍ په شاوخوا کې او چا پوښتنه هم ونه کړله. نو لغه بیا هغه حالت نه زه تقریبا له سروي سره موافق یم چې نور بیا پیسې ښه د چې ورنه کړل شي، ځکه چې دا فساد او د بیت المال کې یو خیانت ده او د خلکو حق خوړل کېږي. بیا خو لا ښه دا ده چې دا کمیسیون انتخابات ونه کړي، دا کمیسیون که ظرفیتونو لحاظه د سیاسي مداخلې لحاظه د نه استقلالیت لحاظه د بی‌طرفۍ د نشتون لحاظه ځکه په احزابو باندې تقسیم دی، سرور صاحب ویل چې جمعیت دلته پخوانه کسان لري، نور څوک به هم لري، نو که داسې کمیسیون انتخابات کوي هغه به ښه او که نه انتخابات ونه کړي ښه ده. ځواک صاحب که دغه تاسې توده میزونه نه وي او دغه د ټاکنو بحث دلته نه وي او په عین حال کې دغه د مدني ټولنو خوا نه دغه موضوع تعقیب نه شي او څو کارپو دوستان چې په دغه ټاکنو کې تجربه لري دوی غږ نه وي، په عین حال کې د خارجیانو لخوا نه څه فشار نه وي، نو زه په یقین سم چې دغه ټاکنې نور اصلا چا لپاره مطلوبه عنوان نه ده. سیاسي مشران په هر حالت کې دوی خپل هغه برخه اخلي، که هغه د ټاکنو لارې نه وي او که هغه غیر د ټاکنو لارې نه وي، هغوی خپل هغه مطلب ته رسېږي. بحث دلته د خلکو بحث ده. یعنې زه چې کله دغه تاسو مطبوعاتو بحث راځم اول ډېر کوشش کوم چې یو څه مثبت شیان پیدا کړم تر څو خلک سره شریک شي، ول چې ګورې بالاخره دغه مثبت شیان له کوم ځای پیدا کړي. که خلک دروغ وایي خو سبا ته خپله له هغوی نه شکایت او انتقاد کوي، که رښتیا وایي نو دغه ملت سره واقعا موږ په یو غټ هغې کې اخته یو سره بحران کې چې څه وایي د خلکو ته موږ خلک وهڅوو او خلک ناامیده کړو او د موږ بیا دلته هغه چارواکي چې د مسؤلین ورځي وایي دغه کال ټاکنې کې تقلب نه کېږي، تقلب کاملا نفیه کوي او دلته تاسو وضعیت وګورئ چې د حداقل د خپل یو ساده تصمیم دفاع نشي کولی. خپل رئیس دولت کې چې تقلب کېږي انتخابات خو غټه خبره ده، هغې کې خو خود د ټاکنو د حوزو مسله لاس میاشتې له حکومت سره دغه نهایي کولی نشي
دغه برخلیک نسی معلومولای. د دې هغه اصلي کارمندان چې باید استخدام شي یو کال کېږي چې هغه نه استخدام کېږي. پوستونه ټول په سرپرستي حالت کې ظرفیت کې موجود نه ده. یو 15 نفر چې پیدل هغه لاړل دغه دارالانشا څخه او نور پلانونه جوړ شي هغه اساس په دغه مسلل شي. بیلدن چې ورزمانه اوسي چې د چا مثلا لاس په مرداري ککړو او سوق پاک نه پاک ټول پیوس پسول کېږي. ولایتي پوستونه ټول اعلان کړی دي 420 یا 50 پوستونه دي ټول په سره باندې بیلدن چې هغه دغه افغاني هغه قوانين هغه قانوني مراحل چې بشپړ شوی دی هغه وپوښتي دوی هغه ماضي بیکګراوند وګوري دوی خپلتیا په تیر جنجالونو کې مطالعه کړي نو دوی ټول په یو کشته کې سپاره کړی دي او بل اخره هغه لاندې وچ په یو تصمیم سوځي. نو دا د موږ خپل خامتیا کې یو ښه نیت نه کوي. مسؤلان ښه نیت نه کوي. دا دقیقاً چارواکي باید ټول اړخونه سنجش وکړي. اوس د هر کادر چې په دغه ټاکنو کمیسیون کې دارالانشا کې جوړیږي دا ساده خبره نه ده. هر یو تللی ده لاس ملکونو ته یا لاس ټاکنو ته لیبان یو څه زده کړي دي. دلته کورسونه په دایره شوي دي. خارجي تخنیکي صنعتکاران راغلي دوی سره کار کړی ده. ته دغه کمیسیون سره په دې خاطر چې یو نوی کس راولي یا د عقدې په اساس باندې یا بل اخر په هر تصمیم باندې شوي یا داسې قومي سهمیه جوړه کړي دغه ټول هغه جفاګانې چې دغه پروسې سره کېږي او سبا چې بیا ټاکنې تر څو چې هغه بدنامي که نیکنامه وي خو پوښتنه نشته. بیا نو هماغه ده چې ولسمشر او اجرایي رئیس او څوک چې دي بیا سره جوړیږي یا به لرې کړي یا به چېرته سلاکاران مقرر کړي او یا به چېرته سفیران مقرر کړي. بیا پوښتنه هم نشته چې پوښتنه ترې وشي. نو هغه ډېر خوشبینانه تحلیل بداوي چې که انتخابات وشي نو موږ به بیا هم دغه رقم یو جوړښت یو بل جانکيري به راځي هغه به بیا یو موافقه کوي یو بل رقم اجرایي ریاست او توافقاتو دغه خبرې به روانې وي. شفاف ټاکنې او دیموکراسي او د خلکو استازیتوب دا نو بې معنا بحثونه دي. زه هیله یم چې د موږ چارواکي دغه وضعیت مطالعه کړي. موږ په 2003 کال کې په 2009 کال کې په 2015 کال کې او په 2010 کال کې نه یو 2014 کال کې هم نه یو. وضعیت کاملا په ټولنه کې تغییر کړی ده. خلک ناهیله شوي دي. د بې اعتمادۍ یو لوی بحران ده. نه تاسو عامه وګړي دغه ملک په دغه پروسې باور لري نه تاسو سیاسي جریان او اپوزیسیون نه خپل هم دغه حکومت کې شامل خواوي او نه هم خپل هغه د ټاکنو زیداخله خواوي. نو په داسې حالات کې څه وشي موږ باید علاقل تیرو سره خپل د سلور لومړیتوبونه باید په ګوته کړو وی پیژنو چې کوم کار وکړو او په دغه په کوله باندې باید عمل وکړو نه ده چې همیشه خبره او تش واده او بل اخره دغه رقم وضعیت. سرور صاحب تاسو سوال یو بل مهم موضوع چې هغه باندې غوړ باسو کوم خیر رشید سلیمان زره اشاره ورته وکړه او تاسو په اول باسو کې دغه د ټاکنیزو مرکزونو د ارزیابي موضوع اگر چې ټاکنې خپلواک کمیسیون رئیس هم په دې رابطه څه رڼا اچولې وه خو په هغه کې ځینې ستونزې ډېرې جدي دي. دغه ارزونه د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې په یو شکل باندې مخته تللې ده چې خپله په راتلونکو ټاکنو کې د یو ډېر پراخ تقلب لپاره زمینه سازي پکې شوې ده. متاسفانه هغه لازم معیارونه چې دغه ارزیابۍ لپاره باید په نظر کې نیول شوي هغه نه دي رعایت شوي. په ځینو سیمو کې په عمدي ډول باندې او یا هم د مداخلې په وجه باندې مثلا مراکز کم شوي دي او په ځینو سیمو کې په ډېر بیرویه شکل باندې زیات شوي دي. فرض مثال تاسو فکر وکړئ چې د یو مرکز د شتون لپاره یو دایري شعاع مثلا نیول شوې ده 12 کیلومتره په یو ولایت کې په بل ولایت کې د 14 کیلومتره ده اما د ورزګان په ولایت کې دغه شعاع 16 کیلومتره چې دا خپل په دې معنی ده چې ورزګان ولایت کې په قصد سره مرکزونه کم شوي اما د ورزګان په څنګ ولایت کې چې د کندي ولایت ده هلته تقریبا د 80 په شاوخوا کې مرکزونه اضافه شوي. هیڅ هغه لازم معیارونه چې د وګړو د تثبیت لپاره دغه په نظر کې نه نیول شوي. مثلا په د تیرو 3 کلونو کې کوم مهاجر چې له پاکستان څخه بیرته راستنه شوي دي افغانان ټول تجاوز خبر ده چې هغه کسان مثلا له لغمان ولایت نه دي خواته نه راغلي په هغه مشرقي کې شتون لري اما د لغمان په مهترلام ښار کې د ښار په مابینځ کې مرکزونه کمیږي چې امنیت هم شته خلک هم راغلي دي له بهر نه ډېر شوي دي خلک هم راډېر شوي دي څوک له هغه ولایتو څخه وتلي هم نه دي
مثلا سرپل که تاسو وګورئ په هغې ولسوالۍ باندې چې داعش حمله وکړه هغه ولسوالۍ ډېر کسان راوکوچېدل په سر د هغه په سرپل کې مرکز اضافه کیږي. یو رقم تعصبانیز برخورد سوی ده په دې کې متاسفانه چې دا نه باید سوی او د دې لپاره لازمه ده چې یعنی اول خو دغه ارزیابي به بیخي له سره وسي او که له سره هم نه کېږي دا په دې ارزیابي باندې په دې شکل باندې سوې ده دې ته هېڅ اعتبار ورکول پکار نه دي. د شکایت په کمیسیون کې دا پروسه اوس راغلې ده متاسفانه د شکایت په کمیسیون کې هم دغه پروسه په یو شکل انحصاري باندې سوې ده. هغه مربوطه بخش چې باید دغه شکایتونه بررسي کړي هغوی ته د شکایتونه نه دي ورکړل سوي. شکایتونه د خپل رئیس په دفتر کې دي او رئیس په خپل کمپیوټر کار او سکرټر په دوی باندې د شکایتونه غواړي چې بررسي کړي. بل ستونزه چې قانوني ده په هغې کې دا ده چې کومه لایحه چې د شکایت کمیسیون د دغه مرکزونو د شکایاتو د څېړلو لپاره په نظر کې نیول سوی په هغه لایحه کې چې کوم هغه وخت ټاکل سوی و هغه وخت تېر سوی ده اوس. د قانوني لحاظه اوس شکایت کمیسیون ته دې صلاحیت هم نه لري چې دغه شکایت ته رسیدګي وکړي. مصباح صاحب تاسو وضعیت واورېدو اوس موږ یو عجیب حالت کې که انتخابات کېږي دغه رقم تعصب او تبعیض په اساس باندې اقدامات شوي دي چې موږ فاجعې خواته وړي مداخله شوې ده ظرفیتونه نشته ده فساد شته ده که دغه کمیسیون په دغه شکل باندې انتخابات کوي خو هغه هم هېڅ د قانون سره سم خبره نه ده بلکې موږ د بحران خواته وړي. که موږ دا وایو چې بیرته د سر نه فکر پې وشي او اصلاحات راولي نو هغه زماني مجبوریت چې دی مجبور یو 2 کاله ورته نور هم وخت ورکړو چې دا کار وشي نو بیا خو انتخابات نه کېږي زماني مجبوریت موږ وکړي. او که وایو چې انتخابات دې نه کېږي نو دا هم قانون کې موږ هغه د پان او د پړانګ ترمنځ په دغه بحران کې ګیر پاتې څه رقم وضعیت دی په دې باندې په دې کمیسیون انتخابات کول څومره د قانون سره سم کار دی او نه کول څه رقم کار دی. ګوره ځواک صاحب متاسفانه چې په تېرو 3 کلونو کې چې دا کومې ډرامې د انتخاباتو د اصلاح تر عنوان لاندې راغللې وشولې او پایلې هغه دي لکه اوس چې سروري صاحب پې باندې بحث وکړه لکه څنګه چې رشید صاحب پې باندې بحث وکړه دا یې پایلې دي. متاسفانه چې دا موارد تر ډېره حده پورې فرهنګي ستونزې دي یعنی بېحیایي نقض د قانون خپل نقض د قانون یو نه بېحیثیتي او بېحیایي ده. دا چې په یو فرهنګ تبدیلیږي واقعا د دې پر وړاندې مبارزه هم باید همدغسې فرهنګي شي. ګورې د انتخاباتو یو شرط دا ده چې باید عادلانه وسي نو عمومي وسي یعنی کوم حق چې د 13مې مادې د اساسي قانون د یو اساسي حق تر عنوان لاندې هر وګړي ته ورکړی ده هغه وګړی چې واجد د شرایطو وي البته نو دا حق د اساسي قانون د 22مې مادې پر بنسټ باندې ټول که یو څوک په روزګان کې ده که څوک په بلخ کې ده که څوک په کابل کې ده په ټوله کې په مساوي توګه د دې حق نه د برخوردارۍ دوی امتیاز ده باید ورکړل شي ورته. نو کله چې کمیسیون داسې ناخوالې کوي په دې کې شک نشته ده چې دا هغه عادلانه والی تر خطر لاندې راځي مشروعیت سوال لاندې راځي عدالت نه تأمینېږي. نو کله چې عدالت تأمین نشو دې کې شک نشته چې ټولنه منفي خواته ځي عقدې رامنځته کېږي اعتبار کمیږي او هغه لړۍ چې د ولسواکۍ تر عنوان لاندې موږ د تجربې په حالت کې یو دې ته ډېر تاوان رسېږي او دا تاوان به د موږ نسلونو ته رسېږي. بناءً لازمه ده چې ډېر قوي فشارونه په اوسني کمیسیونونو باندې راشي همدا بس کوم حتی که بیخي قوي فشارونه هم راشي د حکومت نیت هم یو وارې ښه شي لیکن دغه زماني مجبوریت چې زموږ دی اوس حکومت هم نیت ښه شو احزاب او دانش صاحب نه نیولې تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې اشرف غني پورې ټولو نیت وکړو چې مداخله نه کوو قانون سره سم کار کوو نو خو باید دا کمیسیون هم نوی د سر نه جوړ شي ځکه دا کمیسیون چې دغسې دی قوانینو کې مثلا راشي کمیسیون هم د سر نه جوړ شي دا ټول کارونه د سر نه وشي د تذکرې توزیع او دا ټول کارونه چې وشي نو دا خو په دغه زماني موده کې چې باید انتخابات وشي دا نه کېږي. نو هم دغه مجبوریت سره به څنګه کوو که په دې کمیسیون په دې شرایطو انتخابات کوو هغه او که نه کوو څنګه یعنی قصداً زمینه دې ته نه مساعدېږي چې
خلک مجبور شي چې یو نسبی وي یا لکه د قیادي شورا دغه رقم مسایلو ته رجوع وکړي چې سیاسي مشروعیت ورته پیدا کړي د حقوقي او قانوني مشروعیت په ځای. ګوره ځواک صاحب، سیاسي مشروعیت خو په هیڅ عنوان امکان نه لري، ځکه دا بحث د اساسي قانون د زه غواړم یاد وایم چې دا کسان اکثرا د اساسي قانون نه دا اوس هم په امتیاز سره شته دي. ولسمشر چې ځان ته ولسمشر وایي خو اساسي قانون د صلاحیت ورکړی ورته. له بلې خوا نه یو ګوري راتګ په غیر حقوقي او قانوني توګه ده. متاسفانه چې اساس د دې حکومت په اندغه ایښودل شوی ده چې دوی په غیر قانوني توګه حکومت ته راغلل، ولې ادامه د کار په غیر حقوقي توګه او په نامشروع توګه دا د زغملو وړ نه ده. دوی ښه سیاسیون دي، قدرت په لاس کې ده، په یو بهانې نه یو بهانې ولس خولوي، گویا چې وضعیت خراب شو، موږ سیاسي توافقنامه وکړله، حکومت وحدت ملي رامنځته کړ. ښه حکومت د چې وحدت ملي رامنځته کړ او بیرته اوس ورشه قانونیت خوا کمیشنر کمیسیون قانون د انتخابات د تیرو کمیشنرانو د ټول غیر حقوقي دي. ګوري دا ټول غیر قانوني دي او یا کنه کیږي نو موږ قانونیت خو ته ځو په دوه حالتونو کې. خبره ده انتخابات دی وشي، یوازینۍ لاره همدا ده چې اندغه نافذه قوانینو پر بنسټ دي انتخابات وشي، دغه کمیشنران، دغه مسؤلین، هر هغه څوک چې ښکیل دي پکې د خدای له قهر نه دي وډار شي. لږ دی دا د دې ولس دغه وضعیت وګورئ په څومره یو بحراني وضعیت کې موږ قرار لرو. یعنی تر دې ذاتي بد حالت هیڅ په موږ نه راځي. له قتل عام سره مخامخ یو او له اقتصادي لحاظ نه له مشروعیت په هر لحاظ باندې موږ له سخت حالت سره مخامخ یو. فقط لارې د انتخاباتو دایرول دي چې قوانین د تطبیق کی، کم قوانین چې دوی په خپل جوړ کړي، کم که انتخابات کیږي او قوانین نه تطبیقیږي نو بیا څنګه؟ دا خو مشروعیت نه لري. نو دا خو ګوري مشروعیت د انتخاباتو هغه وخت کیږي چې عادلانه وسی، قوانین هغه څه چې نافذه قوانین دي هغه په مطابق د مخ ته ولاړ شي. یعنی له حقوقي پلوه دغه یو ذره هم انعطاف پذیری ځای نه لري او د قانون په مقابل کې څه کیږي نو بیا غیر قانوني مشروعیت نه لري او طبعا یو بحران خاطب زی. ډېر زیاته مننه. کور مدان سلامت سي. ګران لیدونکو تاسو نه مننه چې اوس پورې موږ سره وای. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل.